ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال عليه السلام: الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه السلام. قابل احترام استاذانو، عزتمند مشرانو او زما علمي سفر ملګرو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جناب صدر، نن چې ما دا کومه موضوع راکړې شوې ده د هغې عنوان دی د مور او پلار قدر او احترام. په دې عنوان سره زه خپلو ملګرو او همزولو ته هغه خبرې وړاندې کول غواړم کوم چې ما خپلو استادانو نه اورېدلي دي او یادې کړي دي. زما قدرمند ملګرو، ما چې ستاسو په مخکې کوم آیات تلاوت کړو، په دې کې الله تعالی فرمایي چې د مور پلار سره ښه سلوک کوئ. ښه سلوک دې ته وایي چې د مور پلار ته به تکلیف نه رسوو. ښه سلوک دې ته وایي چې د مور پلار خبره ومنو. ښه سلوک دې ته وایي چې په کومو خبرو مور پلار خفه کېږي هغه به ورته نه کوو. ښه سلوک دې ته وایي چې د مور پلار خدمت به کوو او همیشه به د مور پلار مخکې ته په عاجزۍ سره راځو او په کومو کارونو چې هغوی خفه کېږي هغه به نه کوو، بلکې ښه سلوک دې ته وایي چې الله تعالی ورته په دې پاک کلام کې اشاره کړې ده: فلا تقل لهما اف، یعنې مور پلار ته تکلیف رسول خو ډېره خبره ده. مور پلار ته به اف قدرې هم نه کوو. حدیث شریف مفهوم دی. نبي علیه الصلاة والسلام نه یو سړي پوښتنه وکړه: ای د الله رسوله، د الله په نږدې ټولو نه اوچت عمل کوم یو دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته ارشاد وفرمایلو: لمونځ په خپل مستحب وخت کې ادا کول. هغه بیا تپوس وکړو چې د دې نه پس الله ته خوښ عمل څه دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل: د والدینو سره ښه سلوک کول. عزتمندو، الله جل شانه فرمایي چې د خپل والدینو په حق کې د خپل رب نه دعا غواړئ. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. ای ربه، زما په والدینو داسې رحم وکړې لکه څنګه چې هغوی په ماشوموالي کې په ما رحم کولو. یو حدیث شریف مفهوم دی چې د کوم کس والدین ژوندي وي او دی د خپلو والدینو خدمت وکړي، نو د لپاره د جنت دوه دروازې کولی شي. او که والدین د هغه نه خفه وي نو الله تعالی هم خفه وي، او کله چې والدین خوشحاله شي نو الله تعالی هم خوشحاله شي. عرض شو: یا رسول الله، که چېرې والدین ظالمان وي، نبي علیه الصلاة والسلام 3 ځله فرمایل که اگر چې هغوی ظالمان وي، اگر چې هغوی ظالمان وي، اگر چې هغوی ظالمان وي. عزتمندو، هر حال کې د والدینو احترام ضروري دی. د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد دی: که رب راضي کول غواړئ نو خپل پلار راضي کړئ، او که پلار خفه دی نو یقینا چې رب هم خفه دی. د حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه نه روایت دی چې یو سړی د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو. خپل پلار شکایت یې وکړو: یا رسول الله، زما پلار زما ټول مال اخیستی دی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل: خپل پلار راوله. هماغه وخت جبرایل امین تشریف راوړو او نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل چې ته د پلار ته ووایه ته ما ته هغه اشعار واوروه کوم چې ستا خپلو خوبونو هم نه دي اورېدلي. هغه عرض وکړو: ای د الله رسوله، زموږ هره معامله په تاسو باندې د الله ایمان او یقین زیاتوي. کومه خبره چې چا نه ده اورېدلې هغه ستاسو ده اطلاع وشوه، دا یوه معجزه ده. بیا یې عرض وکړو: او دا حقیقت دی چې زما د زړه اصغار زما غوږونو هم نه دي اورېدلي. عدوتك مولودا ومنتك يافعا، تغل بما أجني عليك وتنحل. إذا ليلة زاقتك بالسكن لم أبد، لسكنك إلا ساهرا تتململ. كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فغني تهمل. تخاف ارتدى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إن لم ترحك أبوتي، فغلت كما الجار المسواك بيبغل. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. أصغر خلاصة ترجمه دارا: ما په بچپن کې تا له خوراک څښاک درکړو، ځوانۍ کې مې ستا ذمه داري اوچته کړه او ستا ټوله خرچه په ما وه. کله به چې ته د
شپې بیمار وي نو ټوله شپه به مې ستا د وجې په بیدارۍ او خفګان کې تېروله لکه چې ته بیمار نه یې زه بیمار یم او د دې د وجې به مې ټوله شپه ژړل زه ستا د مرګ د یارې ژړېدم او یارېدم حالت کې ما ته پته وه چې د مرګ یوه نیټه مقرره ده ستا د کوم عمر چې زه په ارمان وم کله چې ته هغه عمر ته راورسېدې نو زما د احساناتو بدله دې په داسې سختو خبرو راکړه لکه چې ته په ما احسان کې ته چې ما سره احسان نشي کولی نو کم از کم خپل بدن خو راکړه افسوس ته چې ته زما د احساناتو په دې دنیا هېڅکله نشي راکولی افسوس چې د پلارتوب حق نو نشي راکولی نو د ګاونډي حق خو به یې راکړی وي افسوس زما په مال کې به یې زما دپاره د شومتوب نه کار نه اخیستو نبی علیه الصلاة والسلام چې دا اشعار واورېدل نو ده د هغه زوی ګروان نه راونیولو او ویې فرمایل انت ومالک لابیک ته او ستا ټول مال ستا د پلار دی عزتمندو په موږ د پلار عظمت او د مور خدمت دی د مور په حق کې مشهوره ده چې د مور د خپو د لاندې جنت دی الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام د جنت ملګری هغه انسان ګرځولی دی څوک چې د خپلې مور خدمتګزار و معزز و همزول و مور پلار د زړه سکون دی مور پلار د سترګو رڼا ده د سوري یخه هوا ده مور پلار د دعاګانو د کامیابۍ خزانه ده د مور پلار نه بغیر دنیا نیمګړې ده د مور پلار سره ښه سلوک باندې